أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. سورة بني إسرائيل 87 نمبر آیات. د دې 87 نمبر آیات هم د مخکینی مضمون سره تعلق دی چې نبی علیہ السلام ته الله تعالی ویل چې ستا علم ډېر معمولی دی په نسبت د الهي علم باندې، او دا آسماني علم چې کوم تاسو ته ملاوي شوی دی نو دغه کم هم دی، یعنی هر شیز باندې پوهېدل او هغې ته ځان رسول ستاسو د وسې نه دي، چې په کوم کې د روح بیان هم موجود او دغه شان ستاسو دغه علم چې کوم دی دا داسې ستاسو خپل ذاتي جاګیر هم نه دی، که الله تعالی وغواړي نو بیرته درنه هم اخیستی شي. لیکن نننی سبق کې نبی علیہ السلام عظمت او د هغې لویي ذکر کېږي او د هغه دپاره تسلي ذکر کېږي چې اگر چې الله تعالی په دې قادره دی چې دغه علم تاسو نه واپس واخلي، لیکن نبی علیہ السلام ته الله تعالی وایي ستا نه یې بېرته نه اخلم، ځکه الا رحمة من ربک، دا رحمت دی د رب د رب ستا نه. ان فضله کان علیک کبیرا، یقینا فضل د الله تعالی په تا باندې شته دی ډېر لوی، د الله تعالی فضل په تا باندې ډېر لوی دی، نو په دې وجه علم درنه واپس نه اخلي. لیکن دا مسله معلومه شوله چې په هره خبره باندې ځان پوهول، هغې ته رسایي کول د انسان د وس خبره نه ده. قل ورته ووایه لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. دې ته ویل کېږي ټولې دنیا ته چیلنج ورکول، تحدي ورته ویل کېږي. د دې مطلب دا دی چې نبی علیہ السلام باندې اعتراضات کول چې روح څه شی دی، او د اصحاب کهف والا څوک و، چېرته و، ذوالقرنین څوک و، او دغه ځای تاسو پیغمبري معلومول غواړئ. دا دومره اوږده سوالات او اوږدې خبرې پرېږدوئ، لنډې خبرې ته راشئ، د قرآن نه کولاو کړئ. د قرآن مضامین تاسو چیک کړئ او د هغې نه بعد که تاسو انساني کلام ګڼئ نو په خپله باندې راجمع شئ، ټول راجمع شئ. او څومره انسانان چې تاسو سره ملګرتیا کوي، څومره چې درسه پیریان یې هغه هم درسه ملګري شي او په شریکه باندې د قرآن مقابله وکړي، قرآن جوړ کړي. که تاسو جوړ کړو تاسو په حق یې، او که تاسو جوړ نه کړو نو بیا به دا ومنئ چې قرآن آسماني کتاب د مقابله یې ممکن نه ده. نو دغه ځای نه به حق او باطل په خپله باندې معلوم شي. دومره قصو جوړولو او دومره اعتراضونو او دومره بهانو ته کم ضرورت پاتې کېږي. دا مضمون د قرآن په مختلفو آیاتونو کې ذکر شوی دی چې د دې مثال تاسو پیش کړئ. په ځینو ځایونو کې د غونډ قرآن مضمون دی چې غونډ قرآن پیش کړئ. په ځینو ځایونو کې د لس سورتونو ذکر هم شته، په ځینو ځایونو کې د یو سورت ذکر هم شته دی. هغه بحثونه ځای په ځای باندې تېر شوي دي. لیکن دې ځایونو کې هم دغه مضمون دې دپاره ذکر شو چې د پالتو سوالاتو بحثونو په ځای باندې قرآن په خپله باندې وګورئ. قرآن کې دا کم داسې ګټه خبره ده چې سړی مقابله نشي کولی. دې معنی التلویح والتوضیح په دې معنی بحث کړی دی او دویش وجوهات ذکر کړي دي چې په قرآن کې دویش داسې خبرې شته دی چې د هغې مقابله دنیاوي انسانان کولی نه شي. په دغه دویشتو اصطلاحاتو کې چې کوم علمي اصطلاحات دي په هغې کې درې داسې دي چې هغې باندې عام خلک په اسانه پوهېږي. هغه دا دي چې قرآن د غیبو خبر به ورکړی چې داسې کېږي، داسې به کېږي او ټیک هغه شانته کې ثابت شي وشي. اوس انساني کلام انسان داسې نشي کولی دی یو کار مخکې نه پیشنګویي وکړي چې داسې به کېږي، یقیني هم هغه شانته کې ثابته چې داسې نه کېږي. لکه مخکې بقره کې تېر شوي دي، دویمه سپاره کې تېر شوي دي سیقول السفهاء من الناس. نبي علیہ السلام ته الله تعالی د مخکې خبر ورکړی او چې دا خلک به قبله چې بدله شي خلک به اعتراضونه کوي او داسې به وایي داسې به وایي. هماغه شانته کې وشوه قبله چې بدله شوه اعتراضونه رابرسېره شو. دغه شانته کې تبوک کې نبی علیہ السلام ته وویل چې کله ته واپس لاړ شي مدینې منورې ته خلک به راځي، اعتراضونه به خپل وزرونه به پیش کوي، قسمونه به خوري، خو ته به یقیني ګورې نه. دغه ټول غداران منافقان دي، هسې بانې تاله جوړې کړي دي او تیاری نیولې ده چې لاړې نه ګورې خبرو یقین ونه کړي، ساده ورته ښکاره نه شي. نبی علیہ السلام چې کله مدینې منورې ته راغی همدغه شان خلکو رامنډې والې راغلل او وار چې خپلې بانې کولې، زما دا مجبوري وه، زما هغه مجبوري وه، زه تبوک ته دې وجې نه وتلی. نو نبی علیہ السلام ورته وویل چې بس دا تعتذروا بانې مه کوئ، تاسو د حالاتو نه الله د مخکې نه خبر کړی یم، ما ته هم پته شته، تاسو ډسې ډسې یئ او بس کورونو کې کښېنئ، زموږ سره دوباره په جهادونو کې حساب مه اخلئ، کور کښېنئ، تاسو ضرورت نشته. دغه شان د نور ډېر احوال چې هغې مخکې نه به اطلاع وشوه هغه شان خبره ثابته شوله. اوس انساني کلام داسې نه، انسان داسې نه خبرېږي چې آینده وختونو کې به څه کېږي.
یقیني پته وته نه لګي. دویمه خبره، قرآن دومره کتاب دی 6666 آیاتونو کې داسې مشکل الفاظ نشته چې باغې باندې تلفظ کول ګراني. نو چې کله او دومره لوی کتاب کې داسې الفاظ نه استعمالول چې باغې تلفظ ګراني، د یقینا چې معجزه انساني کلام دی. سره انسان ګډه خواري کوي، نه زې پځې باندې الفاظ استعمالوي چې هغه باندې تلفظ ګراني، او چې په کوم الفاظ باندې تلفظ ګراني نو هغه د فصاحت خلاف او د عربی د مهارت نه خلاف دي. نو قرآن چې وګوري داسې الفاظ به مخې ته رانه شي، نو معلومه دا شوله عرب اگر چې په فصاحت کې ډېر کمال لارو، لیکن داسې کلام دومره لوی کتاب هغوی هم نشي جوړولی چې غټ کتاب یې جوړ کړی او بیا پکې ټول الفاظ فصاحت نه ډکي او د فصاحت خلاف پکې څه شي نه. دا دویمه دلیل دی په دې خبره باندې چې قرآن معجزه ده او د دې مقابله مشکله ده. دریم نمبر، قرآني آیاتونه داسې دي چې الفاظ په لږ دي او معنا پکې ډېره زیات دي. نو دې ته ویل کېږي په عامه اصطلاح کې لکه سړی چې سمندر په کوزه کې راایسار کړي، نو الفاظ لږ او معنی دومره ډېره، دا د انساني کلام د خاصیتونه نه دي. انسان داسې کلام نشي پیش کولی چې دومره لویه خبر راوالي په یو څوټو کې رابند کړي، یو څوټو کې راایساره کړي. همدغه وجه ده چې قرآن په هره زمانه کې په مختلفو ژبو کې په جدا جدا انداز باندې تفسیرونه ولیکلی شو، لیکن بیا هم د قرآن حق ادا نه شو. او دا ټول تفسیرونه چې راجمع کړي او دا ټول وګوري، هر تفسیر ته به جدا جدا ضرورت ته مخصوص دی. داسې نشي کولی ته یو وګورې چې د بل ته ضرورت نشته، ما یو کتلی دی، او بیا بل وګورې چې بس ما کار وکړو نور ته ضرورت نشته. ته چې هر تفسیر راکولوي نو هغې کې به د علم یو نوی دریاب، یو نوی لاره پیدا کېږي، یو نوی بحث پکې روان وي. دغه ټولو مفسرینو په جدا جدا انداز باندې جدا جدا لارو باندې د قرآن کمالات راښکاره کړي دي. نو دغه تفسیر د دومره لوی کتابونو، قرآن په دنیا کې واحد کتاب دی چې دومره زیاتو ژبو کې ترجمه او تفسیر موجود دی او په جدا جدا انداز باندې موجود دی. دا واحد کتاب دی په دنیا کې. نو دې ته ویل کېږي بلاغت، چې الفاظ لږ او معنا پکې زیات وي او قصه د نه اوږده نه شي. دې ته ویل کېږي بلاغت. نو فصاحت او بلاغت او د غیب او اطلاعات په قرآن کې په کامل انداز باندې دي او د انساني د وسنه بهر خبرې دي. اگر چې د دې نه علاوه 19 وجوهات چې کوم دي نه التلویح او التوضیح نور هم ذکر کړی دي. نو الله تعالی کافرانو ته وایي چې لئن اجتمعت الانس والجن، نبی علیہ السلام ته وایي ته خلکو ته وایي چې راجمع شي د انسانان او پیریان على ان ياتوا بمثل هذا القران، په دې خبره باندې چې دوی راوړي په شان د دې قران باندې قران جوړ کی، لا ياتون بمثله، دي نشر راوړي د قران په شان تک. نو نبی علیہ السلام هغه لیکل مثلا والا هم نه انفرد امي، هغه دومره فصاحت بلاغت والا کتاب پیش کړی دی، خو ټول دنیا انسانان راجمع شي پیش کولای نشي، ځکه چې دا کلام اصل کې انساني کلام دی نه د الهي کلام دی. ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اگر که شي بعض ردوینه د بار د بعض نور امداد کوونکی، ټول راجمع شي او بصلا او مشوره باندې انسانان او پیریان ټول چې د قران په برابرۍ کې کتاب جوړو نو هم جوړولای نشي. دا ښکاره معجزه شو د قران، چې قران مستقله معجزه ده، مقابله مشکله ده، او دغه د نبی عليه السلام او د قران د حق پرستۍ لپاره کافي مستقل دلیل دی. ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل مثل، یقینا موږ بیان کړل په دې قران کې د پاره د خلکو په دې قران کې من كل مثل، هر قسم مثالونه، د هر مسالې او د هر ضروري مسائل د حل لپاره موږ جدا جدا هر قسم مثالونه ذکر کړي دي. فابا اکثر الناس الا كفورا، نو انکار کوي اکثر خلک د هر سره، یعنی نه مني الا كفورا، مگر د ناشکرۍ نه انکار نه کوي. ناشکرۍ کړه کرانی والله د الله شکر نه ادا کوي. قرآن په خپل لوی نعمت تر دې شکر نه ادا کوي. د نبی عليه السلام شکر نه ادا کوي چې الله تعالی د دې په زمانہ کې د دې په ژوند کې دومره لوی پیغمبر راولې، نو په ناشکرۍ پورې کلک نه خطري او نور یو خبره هم نه مانی، د هر څه انکار کوي. دا یو قسم زجر دی د منکرینو لپاره. هغه خلک چې د قرآن منکرین دي هغه د لپاره زجر دی چې دومره واضح مثالونه، دومره واضح بیان، دومره واضح احکام او بیا هم د دې انکار کوي او په ناشکرۍ پورې کلک نه خطري. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، د دې څخه نه اخوا د کافرانو هغه د زد او د کینې نه ډکه ترازا ذکر کیږي
چې د اعتراضات سره ووري سره خپل باندې پوېږي چې د خلکو مطالبه حق معلومول چرته هم نو بلکې صرف ضد بدنیتی او اسی بس سوالات او اعتراضونه جوړول لکه څنګه چې پارسي کې یو متل جخوي بد بانه بيسيار چې جخوي خرابي باندې وسډيري زیاتی او پښتو کې خلک د څه وایي چې کومس کې بیا مسلې ډېری او کنه کې نه باندې ډېری نو دوی د قشاند کې یو بی بنیاد سوالات جوړ بی بنیاد اعتراضونه جوړ بدغه بی بنیاد اعتراضونه کې یو اعتراض وی دا کړ نبی عليه السلام ته ویل موږ فرمایشي معجزه غواړو او دا په قرآن باندې اگر چې قرآن معجزه د خو موږ د تحمید نه ورکو اگر کته 300 شپېته معجزې یا 300 معجزې ته پیش کړې دي زین روایت مطابق 900 پورې موږ دغه معجزو ته هم نه ګورو بلکې زمونږ د مرزي معجزې په کار دي چې کوم زمونږ نظر غواړي هغه دې پیش کړی نه نو موږ ایمان نه راوړو بیا دی ویل زمونږ د مرزي معجزو کې یو خبره ده حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا جدرا راوبا سي زمونږ د پاره پزمکه د مکه کې یو چینه ول دې کار وکړه د مکه په کلی کې خار کې یو غړ چینه راوبا یو چې راوځي او روان شي بیا موږ وایو چې د پیغمبري او بس پتا باندې ایمان راوړل ضروري دي دا خبرې دی ولي کوي ته زده کې بدنيتي کوله نبی عليه السلام مخالفت وکړ کدوې رښتیا حق او باطل معلومول وي نبی عليه السلام د وړاندې لګي معجزې پیش کړې وي قرآن په خپل معجزه نه ده الله تعالی پر دغه ذکر ونه کړي چې تاسو په شک لرئ نو راشه مقابله ودی بیا د سوالات ضرورت خدا زد بدنيتي و نو الله تعالی وایي وقالوا اويل بدي لن نؤمن لك من هرگز ایمان راوړو پتا باندې حتی در هغه پورې تب جوړ لنا من الارض ينبوعا چې تر روانه کې زمونږ د پاره بزمکه د مکه کې یو چینه او تكون لك جنه يشري استاد پاره یو باغ وزه زمونږ د پاره چینه نه روانه مروانه بخیر دي ځان د پاره به باغ جوړ من نخيل د کجرو وعنب د انګورو وتفجر او تر روانه کې الانهار نهرونه خلالها ردی په منځ کې تفجیرن پر روانه ول سره ولکه زمو سره طبيعت خنه لګي زمونږ د لپاره عام یو چې نشره پیدا کولې نشره روانه ول مکه کې موږ له روانه خیر دی ول ځان له معجزې په ذریعہ باندې یو غټ باغ ولګوا او دا باغ به د کجورو د انګورو وي او دې باغ په منځ کې لوی لوی نهرونه روان ځان له خیر دی موږ لنه په معجزه باندې بیا به موږ مونږ پیغمبري او تسقط السماء یا تر او غرزوا د اسمان کما زعمت لك سنجستا ګمان دی علینا په موږ باندې کیسه پانی وټوټه قرآن دا ذکر کړی دی چې اسمان با رماتی قیامت ورځ باندې رماتی و اذا السماء كشطت اسمان برامات او راو بغرزيږي کبرانه ول چې تخواصم دامن چې اسمان را غرزيږي او ساستاول ګمان دی دی خبر ته ګمان تیری وای دی نه د دشمنی یا د بدرته یا اظهار کیږي نو وکدا اسمان رښتیا ماتيږي او راغورځيږي بس یو ټوټه د اوس مونږ ته راګزار چې موږ مرسته پیغمبري او تاتي بالله والملائکه قبيله یا ترى ولا مونږ الله تعالی او فرشتي مخامخ دی به د بیت وکش دومره ګستاخ انداز ورګته وي چې پیغمبر یقیني موسی الله تعالی مخامخ او فرشتي سره مخامخ چې موږ په خپل سترګو باندې وینو نو بده وجه معرفت القرآن دیتا بسر او بخپو سوالات ویلي دي دا بسر او بخپو سوالات دومره بیا د بيد ګستاخین ډک سوالات بیا د سوالات چې چا ذهن او ماضي اړو راخلی نو سړی چې څنګه وره ته پته لګي چې بس د بدنیتۍ نه بغیر به بل شي نشته او یکون لك بیت یا شر استاد پار یو کورو من زخرف النصر وزر او ترقى في السماء یا توخج اسمان تراش ته پیغمبر اسمان تراش نو بیا به وریا شو چې نبی عليه السلام خو معراج شپه باندې تله او نبی عليه السلام خو چې تله ما نو بیا به د نور الفاظ ورسته کړه چې ولن نؤمن لرقيك من یقین نک او ایمان نه راوړو ستاسو پورته خطر باندې ان ته خو به اسمان ته خطر لې موږ نه مونږ غوري حتی در هغه پورې تنزل علينا کتابا چې تراوړ تنازل کې به موږ باندې یو کتاب ولزان سره به کتاب دغه نه راوړي نقرأوه چې موږ په خپل ولولو مطلب دا چې په کتاب کې به ستاسو تصدیق موجود دی هغه بدنه یو رسید موجود دی په کتاب کې ختم موجود دی چې او دا پیغمبر دی بره ما خو تراغه الله تعالی ویلي او واپس می درولې دا تصدیق به موجود دی نقرأ او موږ به ولولو موږ ته پته ولګي چې دا کتاب دی او ستاسو تصدیق پکې شته الله تعالی نبی عليه السلام ته ویل ټول اعتراضونو په مقابل کې قل تورته وایا سبحان ربي پاکي در رب زما لره
هل كنت الا بشر الرسول نه یم زه مگر یم انسان یم پیغمبر. یعنی تاسو چې کوم سوالات او زمانه کوم مطالبه زمانه وکړي تاسو خیال دا دی چې دا خدای شوی خدای دی او د ټولو نظام او د کائنات اختیارات ورسره دي. فرشتي هم را مخې کولی شي او نهرونه هم رایستی شي چینې هم روانولی شي باغونه هم لګولی شي. حالانکه زه خو انسان یم په دې خبرو کې زما هېڅ لاس نه رسېږي. دا خو د الله تعالی نظام دی. پاتې شوه پیغمبري نو پیغمبري خو د قدرت سره پیغمبري خو د الله تعالی د قدرتونو د اختیاراتو سره تعلق شته نه سره بده. یعنی پیغمبري ځان له شي او د الله تعالی قدرتونو ځان له شي. یو انسان او پیغمبري او د الله تعالی قدرتونو به سره نه. البته چې د پیغمبر تصدیق لپاره د معجزې ضرورت شته چې خلکو یقین نشي شکی ختم شي. او دغه معجزات هم د پیغمبر په اختیار کې نه. پیغمبر په خپل مرزي باندې پیش کولای نشي. دا هم د الله تعالی په اختیار کې. نو کوم معجزات چې الله تعالی زما په لاس باندې پیش کړی دي هغه هم د الله تعالی په اختیار کې وو. دا کوم خبره چې تاسو کوی په دې کې زما هیڅ اختیار نشته. یعنی تاسو ماته د خدای په نظر باندې ګورئ چې دا خدای د اختیارات لري او زه اختیارات نه لرم. نو ټول سوالاتو بنیاد کوم ځای شو کافرانو خیال دا و چې دا پیغمبر د خدای صفاتونه لري. نبی علیہ السلام دغه جواب وکړي چې نه د سینه ده زه پیغمبر یم او انسان د خدای صفاتونه ما کې نشته. دا کارونه زه نشم کولای زما د وسنه دي. تفسیر باندې قرآن ذکر کړی دی چې سبحان ربي هل كنت الا بشر رسولا. الله تعالی نبی علیہ السلام ته وجه همدا قصه ورته وایا چې پاکي د رب زماله راځي. الله تعالی خپل قدرتونه چا سره تقسیم کړي او شریک کړي نه دي. او زه صرف انسان یم پیغمبر یم دغه کارونه کې ملاس نه رسي. وای دې څنګه نه د پیغمبري اخلاق او پیغمبري تربيت یو اندازه هم ولګیدله. عام انسانانو باندې ته پالتو اعتراضونه وکړي دومره زیات اعتراضونه دومره بی ادب اعتراضونه دومره زیات بی بنیاد اعتراضونه هغه بری دومره غوسه کړل چې دومره خوشي جوابونه بدل درکې دومره بدی ګډ وډ کې بیرته. لیکن پیغمبري اخلاق او پیغمبري تربيت په بل انداز نبی علیہ السلام غوسه کې رانه غیدته تاسو وای او دومره دلایل چې ما پیش کړل دلایل مسله لپاره پیش کړل او دا کوم خبر چې تاسو کوی تاسو شان سره مناسب دي. الله تعالی په ذات کم تاسو د خبرې کوي چې موږ ته مخ راواله خدا خبرې نبی علیہ السلام ونکړي ځکه دغه اصل گمراه او بیلاری خلک. نو نبی علیہ السلام اصل مقصد ته راغی او هغه ورته ویل چې تاسو غلط فهمي او بدګماني ده چې ما داسې ګڼل چې زه د خدای په صفاتونو کې شریک شوی یم هر څه مې د لاسه دي او زه داسې نه یم خدای صفاتونو کې شریک نه یم او زما سره دغه نمونه اختیارات موجود نه دي. الله تعالی وما منع الناس او ندی منع کړي خلق لره ان يؤمنوا چې دوی ایمان راوړي اذ جاءهم الهدى فهغه وخت چې تراغي هدایت قران راغی الا ان قالوا ابعث الله بشر الرسول مگر دې خبرې منع کړي دي چې دوی وایي چې آیا را لګل دي الله تعالی یو انسان لره پیغمبر. یعنی د خلکو د گمراه کېدلو یو دویم سبب دا دی چې د خلکو ذهن او خیال دا دی چې انسان پیغمبر جوړېدلی نشي. همدغه وجه چې په دغه ټکی په وجه باندې د نبی علیہ السلام دشمنان شو چې دغه انسان د زمونږ په شان کې ضرورت لري حوایج لري کمزوري به راځي. نو بیا د پیغمبر څنګه شو خو دې انسان د موږ انسانانو نه څنګه پیغمبر شو. نو دې خلکو خدای دا و چې انسانيت او پیغمبري منځ کې تضاد ثابته و. دی ول چې انسان نو پیغمبر بنئ او چې پیغمبري نو انسان نه هم په دغه خدای په وجه باندې د خلک بیلاری گمراه شو. قلت ورتوي لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السماء ملك الرسول. نبی علیہ السلام تعالی وای دغه خلکو په جواب کې ورته وایا لو كان في الارض ملائکه کوي بزما کی فرشتي زما کې انسانانو په ځای باندې فرشتي اوسې د انسانانو نه اوسې دي يمشون دغه فرشتي روان وي په ځما کې مطمئنين په اطمینان باندې لنزلنا عليه من السماء موږ نازل کړي به اسمانه طرف نه ملکن فرشتہ رسولن د پاره د پیغمبر جوړېدل. جواب حاصل دا شو چې بزمه کې کې فرشتي اوسېدل مستقیل اسمانون تتلین مطمئن بزمه کې به ځکه اسمان تخیج نو بیا خو پیغمبر ته ضرورت نشته په خپل اسمان تخیج خو که فرشتي بزمه کې اوسېدل او مطمئن بزمه کې به روانې وي اسمانون ته نه خطر بیا فرشتہ پیغمبر کې دی وته وزمه کې اوسېږي انسانان نو پیغمبر د انسان پکار دی ځکه چې کله د دوانو جنس یو نه د پیغمبر او د امت منځ کې جنس یو نه جنس بدل شي بیا دغه پیغمبر نه استفاده کول مشکل شي. څنګه مشکل شي؟ ګوره پیغمبر چې فرض کا فرشتہ پیغمبر شي فرشتي چې کوم دین هغه هغه باندې ولګا تند ګرمي احساس هغه نه ستړي کېدو احساس هغه نه
نو بیا فرشتو د انسانانو د داسې بندګۍ مطالبه کوله چې کوم د انسانانو د وسې نه ځکه خپل نه سړی کېده نو کېده نو خیال به دا و چې د انسانانو هم د سری نو داسې مطالبات به د انسانانو نه کولې چې هغه د انسانانو د وسې نه به چې دغه فرشتو دومره کړه بندګۍ کوله د انسانانو د وس نه بهر انسانانو په خپل سوچ کوله چې دغه فرشتي د هر څه کوله چې مثبت مخلوق دي موږ انسانانو دغه نشو کوله نو ایسته مایسه شي وي چې مایسه شي وي نو بیا د فرشتو نه پیدا څنګه پورته کوله د مایسه په صورت کې نو په دغه صورتونو کې کله فرشتہ پیغمبر شي هغه نه پیدا حاصلول مشکل کار دی دغه شان د کې چې کله فرشتہ ضرورت نه لري پرز کدا خوراک نه کوي نو دا مزدوري نه کوي د بغټه وټه تجارت هم نه کوي نو تبه د مزدوري د تجارت او د خوراک آداب اصول احکام نه فرشتي نه څنګه زده کوي هغه خو سره بده کوي نه سره بده پیژنې نه دغه سره تعلق نشته دی دغه شان د کې فرشتي انسان نفسانی خواهشات نه لري نو دغه نفسانی خواهشات متعلق احکام مت څنګه معلومه چاره مې زده کې چاره معلومه هغه نه معلومیږي فرشتي په خپل من انساني کمزوري نه پیژني چې انسانانو کې څومره کمزوري دي څومره سړی کېږي څومره واشته څومره نشته دي خوب مساله دغه شان د کې نور مشکلات دي بیماریاں نو مدغه باب کې فرشتو په مطالبات کوله او انسان د کمزوري به نه مخصوصه ده به نشي معلومه او انسان مدوسي نه وي نو بیا به دغه ځکه کې بس څنګه دین استفاده کېدل نو لہذا بنیادی خبره دا شوله چې دا امت او د پیغمبر د لپاره جنس یو کېدل ضروری دي او د فرشتہ چې کله پیغمبر شي نو جنس نه یو کېږي او دغه ټیم کې استفاده کول هم نه ممکن نشي نو دا سوال د بیوقفتیا دی چې رب انسان د پیغمبر نه بل جواب دې مخکې تفصیلی برم در شوی دی چې د آدم علیه السلام راوونی سره د زمانه پورې چې څومره پیغمبران نغره ټول انسانان هغه باره کې سای اعتراض نشته ابراهیم علیه السلام پیغمبري ته منغه انسان او بغیر اعتراض نشته خاص په نبی علیه السلام د اعتراض د چیرې د څنګه پیغمبر شو د انسان د څنګه پیغمبر شو نو کدا به پیغمبري ته تسلیمه او داوري ته تسلیمه او چې تا تسلیمه نو مخکې پیغمبران پیغمبر څنګه تسلیمه یا خو ته منځ انسانان دي منځ جو پات شوی دي نو الله تعالی وایي چې ته کې بزمه کې فرشتي وي يمشون وي ګرځېدې را ګرځېدې مطمئنین په اطمینان سره نو موږ به نازل کړي وي علیه بدیمانی من السماء اسمان ترنه ملک الرسول فرشتہ د پاره د پیغمبر